مع الولد الحصيل معنى النسب. انه عرض شارح محقق في تعليق ذا شرحنا يشراد بيان معنى مراد دسیتا او دیم عرض شارح محقق تعليق ذا شرحنا يشراد بيان د اصل د سیماتا چې اصل د سیما لا سیما دا کرتے شو او درې معرض شارح محقق تاریخ د تاریخ د شرحنا اشراد بیان د احتمالات کائنات په کلمات ما کې شما یا زائدات یا موصولات یا موصفات او څلورم معرض شارح محقق د تاریخ د شرحنا اشراد بیان معنا مراد ته سیمانا د سیما معنا مراد دلته کې څه وکړل شو او سلام علیکم شارح محقق ته تاریخ د شرحنا اشارات بیان مسلک ته نحات تکنه په کلمات سیما کې پنځه د نحات د کلمات سیما او مستمرج د چا د پر د استثناء ده او پنځم عرض شارح محقق تاریخ د شرحنا اشارات اعتراض تا مسلک ته نحات او دفع د اعتراض او شپږم عرض شارح محقق تاریخ د شرحنا اشارات بیان احتمالات کائنات مابعد شاکه بیان مابعد لاسما کے اعتبار چسرا اعراب سرا مابعد لاسما کے اعتبار اعراب صدر احتمالات دی یا رفض یا نصب دای او یا جر ولا پوښښ کنه نو چا سوچ په وکه کنه څه شو چې د شرح توګه څه کړه بس د مقصد پوښښ کړه څه شو نو اول عرض شرح محقق ته تاریخ د شرحنا اشارات شو بیان معنا د چاته لاسما بیان معنا د سیما ته سیب معنا چاته د مثل سره ده عربی هما سیان مثلان ايش او د عرض شرح محقق د تاریخ د شرحنا اشارات بیان د احتمالات کائنات په کلمات ما کې شما کې درې احتمالات یا ما زائدادو یا موصولادو او یا صدیقرا موصفات او سلورم عرض شارح محقق ته تاریخ د شرحنا اشارات شو بیان معنا مراد ته د لاسمانه معنا مراد چې دوی مستعمله دو البته کې تخصیص ته لاسمانه خاص کړ پښتو کې ورته چې خاص کړ دا کتاب تفسیر او تذکرات من حوارت تبصرات پر من حوارت تذکرات پر او خاص کر د ورد اعاز د پر سلو کرا د تفسیرا او تذکرات ایشو او پنځم عرض شرح محقق پنځم د کسلام پنځم عرض شرح محقق د تاریخ ته د نسورم ده څلورم عرض شرح محقق تاریخ د شرحنا اشارات بیان اصل د سیماتا چې اصل د سیما لا سیما ده اصل د سیمات ده لا سیما ده او لا حذشیر او ویل ذکر دا کثیر الاستعمال د کړه په کلام د عربی کې نو کوم لفظ کثیر الاستعمال په کلام د عربی کې پاک تخفیف کړي شي او د تخفیف ته پر کله کله حذف کړي شي دلته کلمه لا حذف کړي وکړي شو او پنځم عرض شرح محقق تانید د شرحنا اشراد بیان د مسلک ته نحات تا او په کلمات چاکه سیما کې مسلک ته نحات په کلمات سیما کې دالو کړه چې دا دی نو څنګه دی انده ادات استثناء ده کنه او پنځم عرض اعتراض چې گویا کې دا اختیار کړه چې کلمات لسیما یا لسیما دا د استثناء ده په استثناء کوم مشتمل مدو چې درې مذاهب دي لکه په دغه بیان کړی کړه شو او جی یو مذهب دا ده چې حکم ما واقعیا بعد الاستثناء کوي او هر چې مستثنا د حکم د شاکدو مسقوطه عنه کوي اند استثناء ورته څومره شای پوت شي پاک کنه صدا کرا حکم دی پاک د نفي کده اثبات او هر چې مستثنا د حکم د شاکدو کرا د سقوط کوي مثلا لك جاء القوم الا زيد نو حکم دته کې شری
ثبوت مجیت دی دا معنا چې ثبوت مجیت قوم ته دی وهار چې زید د حکم د مسقط عنه کې دی نه په دمو مش حکم دی مجیت کړای شي او نه حکم دی نفي د مجیت کړای شي نرنګ نفي وشا ما جاء القوم الا زید په دې صورت کې حکم د نفي د مجیت ته نفي د مجیت قوم نه دی هر چې زید دی زید حکم د مسقط عنه کې دی نه په دمو مش حکم دی د اثبات مجیت کړای شي حکم د نفي د مجیت کړای شي دغه مسله دا یو مسلک او د مذهب دا کړه چې نه استثناء د اثبات نه نشدو او د نفي نه اثبات نه دی استثناء د اثبات نه نشدو او د نفي نه اثبات نه دی مثال جاء القوم الا زيد دلته کې اثبات مجیت وش قوم ته نو الا زيد دا استثناء شو واستثناء ده شانه شو د اثبات دا نفي دا معنا جاء القوم الا زيد ان زيد ما جاء زيد الله ايش نو قوم ته اثبات مجیت وش او گویا کې د زید نو تشوا نفي د مجیت شو واستثناء د نفي نه اثبات نه ده مثال کما جاء القوم الا زيد دا کار دا څه شو نو د قوم نه نفي د مجیت وشوا نو زید ته اثبات مجیت نه ده بلکې زید په حکم نه چا کړه مسقوطه عنه کړه او د مسلک په استثناء کې دا چې استثناء د اثبات نه نفي دو او استثناء د نفي نه دو اثبات جاء القوم الا زيد په دې مذهب باندې اثبات مجیت قوم ته او نفي مجیت چانا زید ما جاء القوم الا زيد نفي مجیت قومنا اثبات مجیت چتا زید نوال مذهب داش چې استثناء یعنی حکم په مباقیه بعد الاستثناء کې وي د استثناء نه ورسره څومره شایبه کې شپاک حکم دی وهار چې مستثنا د حکم نه چاکلو مسقوطه عنه کړي د مسلک داش چې استثناء د اثبات نه نفي او د نفي نه اثبات نه راځي مثال نه ته پېښ او درې مذهب دا شکل چې استثناء د اثبات نه نفي او استثناء د نفي نه اثبات پېژمس نو بهر کیف په استثناء کې د درې مذهب نه دي نو هر کله چې په استثناء کې د درې مذهب نه رول د درې وړه تقاضا دکو چې حکم په مبعد الاستثناء حکم مبعد استثناء کې دا معایر د حکم په مقابل د استثناء کې حکم په مبعد استثناء کې دا معایر د حکم په مقابل د شاکه استثناء کې نو هر کله چې حکم مبعد استثناء کې معایر شي حکم په مقابل د استثناء کې نو دلته کې تکرار د سیماتا یا سیماتا عادت استثناء څنګه راځي دلته حکم مبعد استثناء کې معایر کړل د مقابل د استثناء نه راځي ولې ذکر دا کتاب لکه څنګه چې تفسیرات او تذکرات د من حوالات پورا چې مسلمان هو دي درنګ تفسیرات او تذکرات کړه د ولده اعل پورا چې ته په نن سره کړه استثناء دی نو حکم مبعد استثناء کې معایر نشه د حکم په مقابل د چاکه استثناء نو څنګه ته عادت استثناء وي شوي نو دای چې حضرت د اعتراض علاوه کا کچره کرا څشي ان د اعتراض علاوه کا چره څشي یعنی دا استثناء حقیقتا شي ته زه نو حاطط عادت استثناء ای حقیقتا عادت استثناء نه بولی ځکه چې پاک د درې مذهب لري او د یو مذهب په دې تطبیق نه راځي ته مثلا بلکې دا استثناء مجازن بولا استثناء مجازن دا معنا چې معایرت عام د حقیقتا نه کې حکمن وي نو دلته کې اگر کا معایرت ما بعد ما کول نه حقیقتا نشتا هم معایرت ما بعد ما کول نه په اتمام په اکمال کې شتا دا معنا چې دا کتاب تفسیر او تذکرات من حوالات پر دو او دا تفسیر او تذکرات پر دو ولدا اعاز دو خو د ولدا اعاز پورا په طریقې د اتمیت د عملیات او د من حوالات پر په طریقې د اتمیت د عملیات نه دو دا قدر معایرت ذکر په دې اعتبار ضرورت استثناء وشوي او یاجی دا سویا دا خو ختم شو او بل عرض
بیان د احتمالات کائنا مباد چاکه لا سیما مباد لا سیما یا مرفوع بنا پدیش دا خبر موضوع مبتدا دی نو کما مصلاشی تقدیر میں توشع لا مثل الذي هو الولد الاعظ موجود ايه نو ترکیب میں تک او کما موصفاشی نو تقدیر داش لا مثل شيء وهو الولد الاعظ موجود ايه نو بهار تقدیر چې مصلاشی یا موصفاشی نو بعد مرفوع بنا بر خبریات د مبتدا محذوف ہے او کلا سیما عادت استثناء شي نو په دې واکو کنه موصوله موصفانه بوله بلکې موصوله بوله زائده بوله نو ما بعد منصوب شه بنا بر تشریح استثناء عادت استثناء حقیقتا نه ده کړی شو عادت استثناء سره کړه حکمن ده کړی شو مجازن ده او عمل د استثناء کوله خوا استثناء ما بعد تنصب در کوي دلته کله سیما ما بعد تور کا نصب تقدیر داش لا مثل الولد الاعظ موجود نور ترکیب میں تکراو لا مثل عدد استثناء الولد منصوب بنا بر استثناءات ایسے مثلا جب مجموعہ مفعول به پر ما قبل دا کہتا ہے شو او یا مبعد مجرور دائی پدے واقع کو بیات ما سبب لے زائدہ نبیہ تقدیر داش لا مثل الولد الاعظ موجود لا نفی جنس مثلا مضاف الولد العاظ مضاف نہیں او د مومن کې د ماسو زائد ادو پھر مثلا او فصل من مضاف نہیں کې خلف زائد سره جائز ہے مثال میں پیش کرا فی بیر لا قرن سرا و ما شاء کو پیره کرا ودال من سوچ په کیسه کرا شا سیما الولد اصیب معنی مثل نمانا لو بین الشا او پدمه د اقامت برهان او دلیل کو ذکر کرا چې محاوره عربیات کې د اصول د کنصه او پاشرایات کې راځي شو بس محاوره عربیه دلیل په شی چې هما سیان عربیي هما سیان ای مثلان په مثلا او معنا ناس یما لا مثلا معنا د سیمت شوا لا مثلا شوا په مثلا بس بل عرض بیان د احتمالات کائنات کلمات ما کې چې هما زائده زائداد او یا موصولات یا موصفات او قلب خدای ده چې هاذا اصله ده بنیاد ده بنا دو کړه شاه لازم نو اصل کې لا سیما پاتې کړه لا سیما نو یې کې اصل ضرورت لا مثلا ايه اصل ضرورت لا مثلا ثم استومن بمعنى تعین د معنا مراد وکړه شاه دلته دا معنا صحیح دو ايه چې موږ دا کتاب تفسیر او تذکرہ د پاره چا من حوارا لا مثلا نستا مثل د ولد اعظم دا موافقه خوري نه دا دلته کې معنا مراد سو خصوصا علم التخصیص ثم استوى من بمعنى تخصیص دا مستمرش په تخصیص کې او جګر تخصیص کې استعمال چلو شو نو گویا کې دا والا معنا حتی شه د معنا مجازي دا چې نه توکل په خدای پښتنه وريګا دا په طریقې د نقل دی اوله معنا منقول عنه د چې مثل عادي مثل دی او دغه معنا څه کړه منقول الیه دو د تفسیر منقول یې تاسو باندې کوم تفسیر څه ټاله دی کړه ها مثلا نو دا په طریقې د کړه سشوا حقیقت المجاز نه دی بلکې په طریقې د چا سره دی نقل سره دی وقد يحذف لا في اللفظ کله حذف کولش کلمات لا في لفظ کې لكنه مراد لكن مراد وی چاول چې مش طریقه پر متن کو مش سه ما ویني لا خدا لا تو یجب خرڅ وکړه سشوا راځي توکل په خدای وقد يحذف لا دغه سه ما کلمه دا کسل استعمال دی کثرت استعمال تا کله تحقیق او تحقیق چلتای په حاضر سره نو لام نه حذف کړه ما نه وایي شتا ها هو یې کې حذف کړه مې ده ورته اگر کا متن کې څه نه کړ کوئی شوي وقد يحذف لا في اللفظ لكنه مراد لكن مرادي وعده النحات من كلمات الاستثناء نو بیان مسلک ته نحاته ايه د نحات په نظم د کلمات استثناء خبره پښو کارش کوي وعده النحات من كلمات الاستثناء او شمل النحات ته کلمات الاستثناء رس مسلک ته نحات من اعتراض وارد لا څنګه کلمات الاستثناء بر پښتون هغه د پنځمه درې مذهب دي درې مذهب یو مذهب پر تطبیق نه دا کړی چې توکل په خدای او دایش توکل او تحقیقه علم سره تحقیقه انه الاستثناء عن الحكم المتقدم دا د پر د استثناء د حکم متقدم نه
ليحكم عليه على وجه الأتم. هذا مثلا استثناء نو جتوينه يدري مذهبنا ذكر سشوا لا استثناء صرف معايرة كله لكن مستثناء معايرة إذا مستثنى من هنا بحكم كي دلتك من بعض الأسماء معايرة ما قبل الأسماء بحكم كي معايرة دار كلا شوية كمطلب دار كلا ما حكم داي نفس حكم داي أو بوالد أغاز كحكم داي كلا باتميتا أو بأكملية صلاة دا معايرة تكال سشوا أو على الحكم المتقدم ليحكم عليه على وجه أتم حكم شبه من ذكر بوجه تمسرا يعني من دا إذا كتاب موجود وتفسيره وتذكره لمن حوالات تبصرات برا لمن حوالات تذكرات برا ودوالد أعز برا وغرزوا بتركيد أتميتا وده أكملية مطلب دا مقصود بذات والد أعز ده المسرا الحكم من جنس الحكم سابق وحكم صار جنس حكمه سابقنا وفيما بعده ثلاثة أوجه أو ده آخري على دو مقصود ده شارح بيان احتمالات كائنات مبادل السيما کے وفيما بعده أو ثلاثة أوجه درواجه دي الرفع على كونه خبر مبتدا موضوع الرفع بكون من خبر مبتدا موضوع فكرة سيشوا ده شو يعني لا مثل الذي هو الولد الأعز يا لا داورت شمام سلاكي يا لا مثل شيء وهو الولد الأعز نقول كي لا ينفي جنس مثل مضاف الذي اسمه ما الذي اسمه صلش الولد الأعز ده خبر موضوع مبتداش شو هو عليه مبتداش هذا خبرنا سلاشوا موصول هذا مضاف لنا مضاف شو مثل هذا مضاف هذا مضاف لنا اسم لا ينفي جنس خبر موضوع شكل موجود لا مثل الولد الذي لا مثل الولد لا مثل الذي هو الولد الأعز موجود إيه أو كما موصفاشي والتركيب عادي والصرف ما لا مثل شيء لا ينفي جنس مثل ما بمعنى شيء منكر موصوف أو الولد الأعز ده خبر موضوع مبتدا هو عليه مبتدا هذا خبر الصفات ده شيء موصوف هذا صفة مضاف إليه مضاف هذا مضاف إليه اسم لا ينفي الجنس خبر موضوع موجود لا مثل شيء هو الولد الأعز موجود وكده أو مبتدا خبر موظوف يا مبتدا خبر موظوف تاعي نبيو تقريد عشي لا مثل الولد لا مثل الذي الولد الأعز هو لكن ده صحيح ذكر سيشوا أصل خبر دادو كلا خبر شوي يعني مبتدا ضمير شي واسم ظاهر شي على بداية مبتدا اسم ظاهر بي نعم مبتدا سوي كلا ضمير بي أو اسم ظاهر مبتدا نبي فكاسته مبتدا شيء شيء عرفي أو وياك ضمير بعرفت كأتم دي وأكمل لي المسألة أصل اختيار والجملة صفة ما جملة سلاد ما دو أو صفة وهي صفة تركيب متكرر نقول سيشوا هي صفة والنصب على الاستثناء ده بلا احتمال ده شدا الولد الأعز منصوب بنا برشاه استثناءات والجر على الإضافة أو جر بإضافة من دي وكلمة مع الأخيرين زائدة من أبد واحتمالا شاخير احتمالين دي أو شيا عدد استثناء شي يعني من بعد منصوب بنا بر استثناءات شي أو يا من بعد مجرور شي نما زائدة ولي كرشان ما منصولا يا مصفى توامل كش خطأ شي وقد ريال أوجه الثلاثة شاوش دا تركيب دا وقع دا زنا وقع سيشوا دا من نما انتخ منطقي سراي منطقين بس تركيبنا سپیش کر سيشوا دا چې سره دا تو چې دا زداس مثال ته پېښ کوم محاوره عربیه ته پېښ کړه شعر ته پېښ کړه چې پاک مر او لاس یې مر غړیدو او د درې احتمالات کثري کړه جاری دي نه اغه د ترکیب مستنبط کړه جاي ولا سيم يوم من بدايه الجل جری دا همرا القيس مالك الدليل پیش مسرا سبا مول کا سټل ها تو ساده نه ہے سب کچھ ته چستا کرا دو جن هو ځای شو کنه نه پیژي ورو منطق ته اړم ته چستا کرا ځای شو ادب دا ذکر اهم ضروری علم دی چې کیم سړی ادب نه ویلای نو په فقہ پیژ نو په اصول فقہ پیژ او نو په منطق پیژ علم سره نه په څه ته یې کو هغه باندې په حدیث باندې ای حدیث دې پر علم ادب چې د موقوف نه لري کرا ځای شو علم سره په حدیث کې مشکله مسله ده لغات وکړه دغه چې په 15 پونه شپږ پونه کار تلاوت شي نو چې ته په ادب نه پیژ په لغات نه پیژ غو نه خاص تلاوت نو څه ورته تنه ورې چې حدیث په ټچره پیژ غوښه او چې علم ادب دې ویلای کرا یا په من سره پیژ حدیث معنا خپل درې میکړه دغه مسله
مطلع پیژې او په تفسیر کې ادب ډېر اهم علم ده کله څه شو خبره پوه شوې نو امرؤ القیس یو بادشاه او جب مالک الدلیل دا د لقب وکړه چې مالک الدلیل بادشاه ډېر انتهایی ظالم جابر سره وکړه شو او بیا دې دا ولګلو اته د شل سره ډېر شاو ډېر انتهایی د شل ډېر عاشق وکړه شو بیا چې کنه هاڅه اته تر ډیروا او نه ځانه مې دا کړم پدا باندې عاشق وکړه شو نو بیا چې کړه د عربه یا ورځ یوم العدیر به ته ویلا کړه شو نو عربو چې کوم ولا نور ابو قامه وکړه یوم العدیر برنو وشل تلوینه په لاس ځنګل کې جوړ کړی وي اطلاع و ډاکس ول کړي پیر جن کې چې دا ټول راشي اور ضرورت کړه شو چې ورته کړه شو نو په طلاق کوله بده دای سر کوله د پتا وکړه دای تفسیر وشکره چې تفسیر وشکره ته شو چې جن کې کړه طلاق ته غاړي شو دای سره ټول نه کاپټ ټول کړو خاص کړه شو چې وته او تاسو کې څه چې یو لغړ چې ګړې چې زو کا څه شو انداز کاپټن درکاوه شو نو وای ک ډېر زورې چې ناته وته وګړ د رسول الله وته وګړ کړه شو په دې کې بیا د نه لوروا دم چې وته یې شو اجر خې کړه شو یا اوس توکل په خدای پښتنه مو کې پناه کوي چې دا دا تا څنګه شو ورواته دا ورواته کړه شو دا یا ورواته کړه شو ورنه ورواته دا الله علیه کړه شو چې ونه واسه راو ته د تر لري وغه زاره مدغه ته خدای د غرق پار کوم شو تبا کړی کړه ورځ د تر کړه وږي تجې ماده مړ نشتا غوښه نشتا نو په څودم د وکړه کړه شو دا سوګه چل مخې یې شو تعلق کړه شو دا کې د چالو کړه یې شو تعلق کړه چې دا غوښه مشو د سره و پړ جن کې سره شې دې نه مړ کړه شو اول څه چې کله ته کنه وغه ذات او چې زې چا سره تور شو مو یې شو تعلق کړه چې زې چا سره پیژ کړه شو دې ته ته په څه دی ما دا نه په څه بیا نه څه غوړې زه وایي شته ورو خود کړه شا بیا غونه ذات چې د اشعار ته ویل چې خدای دې غار کا غلط یې شته زخمی کړه په یې شپه پوس ما چا وای هم ته ما کا ګروشا نو دا دلته کې د غار اشعار ویل کړه شو چې ورو بنو من قبل نه شریف چې دا کړه شو چې ما مسرادو ما دې ورکو اتمادو نو دا ته کله چې الا رب یومن کلنی من بیزن صالح او ډېر ورځې مو د پر د سپینر شذنه ډېر شی ورځې به کنه شال د سپینر شذ سره مو ان څوک کړه ډېر خوند اور ورځې ولا سیم یومن بدارت جلجلی خاص کر هغه ورځه چې په دره جلجل کوا هغه دا ورځه دا ډېر خوند اور ورځه کړه شو دا هم څه مو کړه شو بیا ورځ ته کړه شو او بیا چې کنه د پلور چا مرکه د پاوند ځای چکس کړه شو بادشاہ مرکو بیا یو بادشاہ سره کرمل نامه ده کرمل یو بادشاہ سره د پناه حاصل کړه شو یا سره و بیا د الی چې کله ول دا کړه د خدای ذات وګړه چې سترګې پیسره شو کړه اپ په دې ما خبيثه ته د خدای غار کو مو ته د پناه درکړه او جې مې درکړه ته بیا تا پاګه ته کړه شو یا غلام تاول کړه چې داس وګه کړه چې گئی دای لمبيږي او بیا د کپړې چې دغه شو په زار باندې ولاړه دا زار باندې ولاړه چې دا بدن چوش په ډېر ذلیل مر سره مرشي کړه شو نو بیا چې دای لمبه ده گیس ټیمه د کپړې په زار باندې ته کړه کړه شو غلام چې کله دا کپړې وغاستره کړه شو نو ټول بدن چوش شو دا پرېټر شو کړه شو بیا غره خود ته نشته کړه او خودکشي وکړه څاش غاري ویلي کړه بیا ورسته خودکشي وکړه شو دا امرؤ القیس وکړه شو ولا سیم یوم نو دلته کې چې سوچ پکایستا د یومون مرفوع غلای نو گویا که ما موصلا کا او یا موصفا کا د یومون خبر موصوف مبتدا کا یا صلات موصول یا صفت موصوف یا مضاف نه سیما او رسته کلا بدارت د خبر ده کا او دلته کې یومن یوم غلای نو دا لا سیما عادت استثناء کا یوم منصوب بنا بر استثناء په کړه شو او یومن غلای نو په دې واقع کړه شو سیم مضاف کا د مزایده کا یومن مضاف نه کا مضاف سره اسم نه بدارت الجليدة فكره خبرك فوق شوي سكن شان ودعنا شريف وقال سيشوف ذاك وآخر دعوات الحمد لله.